دې صحابي نوم دی جاهمه رضی الله تعالی عنہ. او دا روایت د زوی نه دی چې معاویه نوم دی. جاء جاهمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاهمة راغي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جاهمة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تو فرمائے سيورتو فرمائے ورتوي إذا الله رسولا أريد أن أغزو دا إرادة مده دا عزم مده دا نيت مده چه جهاد تلاشا وجئت أستشيرك وراغلم چه تاسر مشورة مکم دا الله رسولا تما مشوره راکړه جهاد ته ځم په کومه طریقه لاړ شم او کله ته مجاهدین لګي د الله رسوله او چېرته لاړ شم ما ته د جهاد موقع برابره کړي تاسو سره مشوره کوم اراده مې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته متصل فرمایي هل لك من ام ای جاهمه رضی الله تعالی عنہ زما صحابي جهاد ته څه کوي چې مور نشته او ورته فرمایي نعم مور می ژوندۍ ده او مور می شته دی د الله رسوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اذهب لاړ شه فالزمها هغې پورې ځان پیوس کړه د هغې خدمت کوه فان الجنة تحت قدمها. ته جهاد تر دې لپاره ځې چې جنت حاصل کړي نو د مور خدمت کوه تا ته به جنت د مور په خدمت کې ملاوي. دلته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صحابي ته حکم کوي چې داسې وکړه چې اوس وخت کې ستا دپاره دا مناسب نه دي چې ته جهاد ته لاړ شي او لاړ شه ستا مور ستا د خدمت حق لري هغه ستا خدمت ته محتاجه ده جهاد پرېږده او د مور خدمت کوه الله جل شانه پرې جنت ته داخل. یو بل حدیث شریف درته محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم د عائشہ رضی الله تعالی عنها غالبا روایت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای زه جنت ته داخل شو فاذا سمعت فيها قراءه ناڅاپي په جنت کې د قران کریم د تلاوت आवाज اورم. یاره یو څوک لګیا دی د قران کریم تلاوت کوي نو ما تاسو کو چې دا تلاوت په دې جنت کې څوک کوي دا څوک دی چې په مزیدار आवाज باندې لګی دی او د الله جل شانه د کلام تلاوت کوي. وای ما ته ویل چې دا ستا صحابي دی حارثه ابن النعمان رضی الله تعالی عنہ بدر کې او احد کې دواړو کې دا جنګېدلی دی جلیل القدر صحابي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کو چې صحابي به څه عمل کو وكان بارا بامه مور سره به انتهایی درجه مینه کول او ډیر احسانات د مور سره کول د مور سره به ډیر ښه خوی ښه اخلاق استعمالول. مور ورته ګرانه وه د مور د حقوقو خیال به ساته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کذالکم البر کذالکم البر کذالکم البر. بالکل چې د مور سره څوک نیکي کوي د هغې دا بدله ده. سوچ کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته داخليږي او د صحابي تلاوت اوري په څه وجه د څه عمل په وجه د دې عمل په وجه چې دغه صحابي د مور سره ډېره مینه کوله د مور د حقوقو خیال یې ساته. نو الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې صحابي تلاوت په جنت کې واوري. څومره غټه مرتبه شوه چې د چا اواز په جنت کې خورېږي راخورېږي او دا حور اوري فرشتي اوري دا صحابي څومره مرتبه وي د په جنت کې. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې طرف ته اشاره وکړه چې ستا امتیانو کې څوک د مور خدمت کوي د مور د حقوقو خیال ساتي دغه رنګې به هغوی جنت ته داخلي.